حکومت د طرفه چې کم 15 لک روپۍ ملويږي که به دې شرطونو تاسو پوره نو تاسو ته به دغه 15 لک روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملويږي دا د حکومت د طرفه قرضه ده دا به تاسو له قرض روپۍ چې دي دا به درکوي او دا تاسو له د کور د پاره درکوي چې دا تاسو په خپل کور کې چې دی دا روپۍ ولګوئ نو دا خو ولنۍ دی چې دا قرضه ده به دې باندې سود نشته کم کسان چې سود نو به دې باندې سود نشته بل لا چې دا به تاسو په 2 کالو کې چې دی دا به حکومت ته واپس کوئ لکه که دا قرضه تاسو راوغسته نو 2 کاله چې دی دا تاسو سره ټایم دی چې په دې 2 کالو کې به دا حکومت ته چې دی دا به تاسو دننه چې دی واپس کوئ دغه شانتې د دې د میاشتې قسط چې جوړیږي قیاس لکه تاسو چې کومې روپۍ حکومت ته واپس کوئ نو کم از کم چې دی 18,000 روپۍ چې دی دا به تاسو د میاشتې واپس کوئ نو د غریب سړي چې دی 18,000 روپۍ خو تنخواه نه یا هغه 18,000 روپۍ چې دی د میاشتې نشي جوړولی نو غریب ته چې دی دا روپۍ نه میلوي که یو سړی ووایي زه غریب یم دا ماته میلاو شي نو غریبانو ته چې دی دا نه میلویږي ځکه 18,000 روپۍ چې دی د هر کس چې دی دا د میاشتې نشي ورکولی د 18,000 نه سیوا به ورکوي خو 18,000 نه په کمه چې دی دا تاسو نشئ ورکولی که 18,000 تاسو ورکوئ نو دا تاسو په 2 کالو کې چې دی دا ختمولی شئ دغه شانتې په دې کې چې دی بیا ستاسو ذاتي کور لکه یا یو ذاتي کور یا یو ذاتي ځمکه چې ځمکه ستاسو په نوم باندې نو هلو به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلوي که ستاسو ځمکه او کور په نوم باندې نه نو بیا به هم تاسو ته دا روپۍ چې دي دا به نه میلویږي ځکه چې دي دا قرضه ورکوي نو دا به دي واپس هم اخلي نو چې یو غریب له ورکوي بیا هغه سره روپۍ نه یا پلاټ نه یا بل څه نه نو هغه له خو دا روپۍ نشي ورکولی ځکه چې هغه بیا واپسي هم نشي کولی نو دا به داسې کس له ورکوي چې د هغه ذاتي ځمکه ومي یا یې ذاتي کور وي په هغې کې لګوي نو د هغې لپاره به دغه 15 لک روپۍ چې دي دا به ورته میلاویږي دغه شانتې دا چې دی په دې باندې تاسو په کور کې چې دی اضافي وایي کمرې جوړولی شئ یا برجخانه یا نور څه آبادي پکې لږه کوئ لکه 15 لک روپۍ باندې خو مکمل آبادي نه کېږي خو لږ ډېر کار چې دی دا پکې کېږي نو هغه پکې تاسو کولی شئ او په موجوده کور کې چې دی په هغې کې پکې تاسو بدلي هم راوستی شئ لکه یا پکې سزۍ راغورځېدلی هغه پکې نوی کوئ یا پکې رنګونه کوئ یا پکې پلسترې کوئ څه پکې کوئ نو هغه پکې هم تاسو په دې کې کولی شئ دغه شانتې د دې عمر چې د څومره عمر کس ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي نو که ستاسو عمر د 18 کالو د 18 کالو عام عمر د شناختي کارت جوړیږي د 18 کال نه والا او د 55 کالو پورې چې دی هغې کس ته میلاویږي لکه زیات عمر والته چې دی هغه ته هم نه میلاویږي ځکه چې بیا یې پته نه لګي که مړ شي نو روپۍ چې دی دا به تلي نو 55 کالو پر عمر چې نو د هغې په درمیان کې چې دی دغې کسان ته به دا روپۍ میلاوي که د دغه نه عمر سیوی نو هغه ته به هم دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي دغه شان د بیا ورپسې پسې ورکړی دی چې ځمکه چې دی دا خپله ستا ذاتي لکه کم شناختي کارت کم دغه چې ته ورکوې چې په هغې باندې ذاتي دغه ځمکه چې دا د دې کس چې کم کس د دې دپاره اپلای کوي نو هغه ته چې دی دا به میلاویږي دغه شانتې ورپسې پسې دی چې ته د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی لکه ته زموږ د دې صوبې اوسېدونکی نو هلو به دا روپۍ تاسو ته میلاوي که ته د دې صوبې اوسېدونکی نه نو دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي او اخرنی شرط چې دی دا د ټول نه غټ دی دا غټ دی نو په دې کې به غریبانو ته چې دی ډېر زیات ته پته ولګي چې د کم کس د 1 لاک روپو نه په کمه تنخواه نه هغه ته خو به سر نه میلاویږي لکه کم از کم چې دی نو 1 لاک روپۍ چې 1 لاک روپۍ میاشت هغه جوړولی شي نو هغې کس ته چې دی دا روپۍ به میلاوي که 1 لاک روپۍ نشي جوړولی نو هغه ته دا نشي میلاویدلی او چې د 1 لاک نه په ښکته باندې د هغه میاشت جوړیږي نو هغه بیا دا روپۍ ادا کولی نشي ځکه چې 18,000 روپۍ پکې ته واپسي ورکې نو بیا خو ستا هلته کې ګزاره پکې نه کېږي نو د دې د وجې نه چې دی کم از کم ولیدي چې 18 لاک دا 1 لاک روپۍ چې دی دا ستاسو میاشت او 18,000 روپۍ چې دي دا به ستاسو نه د میاشتې علي نو که په دې شرطونو تاسو پوره نو د دې لپاره تاسو اپلای کولی شئ او په دې باندې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته او هلته کې لینک هم موجود دی مظلومیار سپیک سرچ کوئ نو د هغه ځای نه تاسو د دې روپو لپاره اپلای کولی شئ